سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. سورة الاسراء مکی سورت تے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دی او پا اول آیات کے دا معراج واقعات اجمالا اللہ پاک بیان کری دی. پیغمبر علیہ السلام دا دین اسلام پا خاطر باندے دا کافرانو دا طرفنا ہر قسم سختے تکلیفنا برداشت کری دی. کافرانو ہر قسم پیغمبر علیہ السلام تا تکلیفون رسولی دی اور پیغمبر علیہ السلام با برداشت کو. نو دا اللہ پلار کے ذلت اور رسوائی برداشت کول دا دے انجام عزت تے دا اللہ پا مخ کے اوچتے دل دی. نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک دا معراج عزت ورکڑے دے. پا حالت دا بیدارے کی دا مسجد الحرام نا تر مسجد الاقصی پورے بیا دا او اسمانونو پورے سر دا جسم او دا روح پا حالت دا بیدارے کی پا یوشپا کے پیغمبر علیہ السلام تشریف اوڑے دے دیتا اسرام وی او معراجم وتوی. اسراء او معراج. اس دا واقعہ لسم کال دا نبوت تیر شو یو لسم کال دا نبوتو دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت یو لسم کالو دا رجب دا بزرگ میاشتے ویشتم تاریخو دا مازیگرنا دا سنرے نرے شبنم وریدو کل ہوا لگے دا فضا طول معطر وا. اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام تا خبر ورکو بے جبرائیلا زنن خپل محبوب معراج لرا بلما او دا جنت داروغت ہوئے چی جنتون خشتا کی دا جنت حوران دے خشتا جامع واغندی ہر قسم زیب و زینت اولی کی او زبانن خپل محبوب معراج لرا بلما. دا جبرائیل علیہ السلام میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام پسے اللہ پاک راو لے گل. پیغمبر علیہ السلام دا پل ترلور ام ہانی بی داغی پکور کے لگ آرام کو. نیم خواب حالتو ناسا پا چت سریشو او دا چتنا جبرائیل علیہ السلام راکوس شو. ورسر نور فرشتے میں پیغمبر علیہ السلام بیدار کو مسجد الحرام تے بوت
मस्जिद الحرام के पैगंबर अलैहि السلام په حتیم کې لږ آرام وکړو. حتیم د بیت الله حصه ده. بیا سترګې پټې شولې. بیا جبرائیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام راغلل. پیغمبر علیہ السلام یې بیدار کړ. د زمزم کوی خواته بوته هلته سملو او د سینې مبارکې اپریشن وشو. زړه مبارک را اوستی شو. دا اپریشن تمام سامان د جنت نه راوړی شوی خو اوبه د جنت نه نوی راوړی شوی. د زمزم اوبه وې. د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک 3 ځله د زمزم په اوبو باندې ووینځلی شو. او بیا په خپل مقام باندې کېښودی شو او بلا تعداد انوارات پکې ورواچولی شو. زړه روښانه شو. حکمت او ایمان پکې ورواچولی شو او په خپل ځای باندې کېښودی شو. بیا ټانکې ولګېدلې او د دواړو ولو په منځ کې مهر نبوت ولګولی شو. دا زمزم اوبو د جنت د اوبو نه افضل دي ځکه ټول سامان د جنت نه راغی. که د جنت اوبه افضل وي د کوثر اوبه که افضل وي همدغه اوبه وراوړې شوې د پیغمبر علیه السلام اپریشن کې به استعمال شوې وي. خو د زمزم اوبه د کوثر د اوبو نه افضل وي نو ځکه د زمزم په اوبو د پیغمبر علیه السلام د زړه صفایي وشوله. د زمزم اوبو له الله ډېر لوی فضیلت ورکړی دی. جبرائیل علیه السلام زړه مبارک په خپل ځای ورله کېښوده او بیا ټانکې ولګېدلې. بېشماره فرشتې راغلي دي د پیغمبر علیه السلام ادب او احترام دپاره. پیغمبر علیہ السلام اللہ سر معراج بکی. شب معراج دے 3 ځله زړه مبارک ووینځلی شو. پیغمبر علیہ السلام دا اللہ راز لذی زړه مبارک 3 ځله وینځلی کیږي. هغه زړه مبارک چې د ازل نه تر ابده پاک او منور دی. بیا منگ غنده گناهګار چې منگ الله ته ودرېږو مونځ کوو. زړه د غیر الله د تصور نه پاک نه دی څنګه به مونځ قبلېږي؟ هغه زړه چې د ازله تر ابده پاک دی د هغې صفی وشوه الله سره هم کلام کیږي راز و نیاز کوي. منگ گناهګار چې الله سره راز کوو مانځه ته ودرېږو نو منگ لم پکار دی چې زړونه صفا کو. د مانځه په وخت کې د غیر الله د تصور نه زړونه پاک کو. څنګه چې زړه مبارک د زمزم په اوبو 3 ځله ووینځلی شو دغسې امتي به 4 اندام چې کوي نو اندامونه به 3 ځله وینځي. 3 ځله مخ لاس پې وینځي به. دین پس یو براق راوستی شو. براق تیز رفتار برق رفتار جبرائیل علیہ السلام راوستلی دی. وی دغه شپه باندې الله پاک جبرائیل علیہ السلام ته فرمایل چې زه خپل محبوب را بلمنو د جنت نه وپسې یو براق بوزه. جبرائیل علیہ السلام فرمای
وی په جنتونو کې ګرځېدم غیر چاپېره خشته براق مې کته چې کم یو به پکې ډېر ښه وي چې یو خشته براق د الله محبوب پسې بوزما نو ډولې ډولې مې پکې کته یو اړخ ته یو براق ولاړو سر یې ښکته کړی جړلې مې چې براقه ولې جاړې وی چې جبرائیله د کم وخت نه چې خبر شوی ما چې الله به خپل محبوب معراج باندې رابلی او هغه له د جنت نه براق به ورلیږي د هغه وخت نه په جړا یم چې دومره خوش قسمته به زه چېرته شم چې ما به ولیږي ښکلې ښکلې براقونه شته دی هغه به ورپسې ځي نو پر خپل نصیب باندې جړېږم چې زه کمزور یم زه ورکوټ یم د الله محبوب سره مناسب نیم نو په خپل قسمت جاړم وی جبرائیل ورته وی چې دا دومره جړا دې کړې ده دومره تکلیف دې برداشت کړې براق راځم تا به بوزم براق را روان که خوشحاله شو د پیغمبر علیه السلام د زړه مبارک اپریشن وشو ټانکې ورغلې دې نه پس تیز رفتار برق رفتار براق پیش کړی شو جبرائیل علیه السلام را مخکې شو پیغمبر علیه السلام ته براق پیش کر دا اللہ محبوبہ دے پخپل خدمت کے قبول کا واخلہ پیغمبر علیہ السلام ارادہ اکللا چې په براق باندې سور شي دغه وخت کې براق داسې معمولی غونډه څه شوخي چالاکي غونډه وکړله وی جبرائیل علیہ السلام راغی او د براق پر گردن باندې لاس مبارک راخ که ای براقه دا شوخی دی ولی وکړله شرمېږې نه په تمام کائنات کې د ټولو نه اعلی عالی شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تا باندې سورلی قبلی تا شوخی وکړله د خپل سورلی شرافت او سعادت در بخي وی براق چې د الله د محبوب نوم واورېده په دې خپل کړو باندې پېمانه شو داسې خوله خوله شو ډېر پېمانه شو شرمنده شو لږ فکر وکړه یو بې زبانه زناور په لا علمۍ کې لږ ساعت د پاره د پیغمبر علیه السلام طاعت نه کولو باندې څومره شرمنده شو خوله خوله شو بې زبانه زناور دی پاغه د شرم خولې راځي افسوس زمن په حال من انسانان مسلمانان د پیغمبر علیہ السلام د امتی کېدو دعوه لرو د شفاعت امیدوار شپه ورځ د الله د محبوب خلاف ورزي کو چرم غیرت رانغی چرې شرم رانغی حیا رانغلله من به پیغمبر علیہ السلام ته نه مخامخ کېږو په کومو سترګو به ورته چې شفاعت رالو کا موږ له ډېره خوله او ډېره حیا پکار ده چې د حیا نه موږ خوله خوله شو بې زبانه زناور دی هغه خوله خوله شو مسلمانان د دې براق د دې حیا نه لږ عبرت واخلي وی براق چې د الله د محبوب نوم مبارک واورېد فوراً یې ګردن ښکته کړ پیغمبر علیہ السلام براق باندې سور شو سفر شروع دی جبرائیل رستو ناستے پیغمبر علیہ السلام مخ کے فرنٹ طرف تناستے سفر دزمه کی شروع شو یو قوم باندې پیغمبر علیہ السلام او جبرائیل ورغلل یو عجیبه زمین